بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه جی سرفراز دورانی تاسو ګوري جی پیامي خبر ډیجیټل نیوز. عزتمنو د وخت دلته جی په د نوخار په د پل سره موجود یم او تاسو زما په د بیک سایډ باندې کتئ شي نو د پی ټی آی چې کم دی ډیر ګڼ تعداد سره جی بشمار دلته خلک موجود دي. لک سات د جی کې پی کې سہیل افریدي صاحب چې کوم وزیر اعلی صاحب دی هغه په د لار باندې بتیریږي جی د پی ټی آی چې کوم کارکونان دي جی هغه د پیامي خبر ډیجیټل نیوز سره جی څه خبرو کې راځي چې واورو. ना मनू इमरान खान रिहाई मनू बस दैट्स इट एंड दैट्स ऑल. मूंगा नोर इंतज़ार न करूँ और टोल खलक बाहर रहूसी और इंशाल्लाह खान कला आवाम बाहर रहूसी खान बाहर रहूसी और दे न बल इसम न दे यो टका और यो लफ्ज़ और यो जुमला और यो मूंगा डिमांड दे इमरान खान की रिहाई. अफरीदी साहब को पता है वहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन अवाम का एक ही मुतालबा है और वो है डी चौक. हमने डी चौक जाना है और जब तक खान की रिहाई नहीं होती हमें उस पर धरना देना है. अच्छा सर, ये बताएं कि आज के जलसे में सहेल अफरीदी साहब इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे. जाहिर बात है ये पूरा जो मूवमेंट चाली उनकी रिहाई के लिए रही है. सर खान साहब की तरफ से जेल से क्या मैसेज है आवाम को? खान ने जेल से क्या हमेशा आवाम को कहे घबराना नहीं है, डट के रहना है इंशाल्लाह. اول خو ستاسو ډیره شکریا ده کوم سرفراز بھائی زموږ سی ایم صاحب نوخار ته تشریف راوړي موږ ته ویلکم کوو. اصل کې دې ټولو ته پته ده چې زموږ یو پوینټ ایجنډا ده د سټریټ موومېنټ د خان د رهایی د طرف نه د خان د طرف نه دا کال چې سټریټ موومېنټ نو سټریټ موومېنټ باره کې به خبرې اترې کوي. صرف زموږ یو ډیمانډ دی چې خان کو رها کرو. صرف دا خان صاحب د رهایی لپاره زموږ نن سی ایم صاحب تشریف راوړي نوخار ته. دلته نوخار کې او رشکای کې سیم ټو سیم یو خطاب دی او یو ایجنډا ده چې د عمران خان د رهایی لپاره ده. پنجاب نه بلای خو چونکې تاسو هم خو پوهیږئ او د عوام الحمدلله پی ټی آی بیدار کړي دي چې دا سوچ زمونږ په لاس کې نه دی. که دا زمونږ په لاس کې وي نو انشاءالله تعالی دا به بیا بل نو دا به مړو. دا خو امین تاسو ایکس هغه وزیر اعلی ویلیو دا خو تاسو جی خپل خو خيار یې پوهیږئ چې د اسټابلیشمنت گیمونه دي ګیلونه دي کنه دي پاکستان سره څه کېږي سره روان دي. نن سبا هر سړی هر بچی هر ورکر چې کوم دی خو خيار دی په هر یو شي باندې پوهیږي. موږ په دې پوهیو چې دا سوچ چته نه دی او دا سیستم چته نه خراب دی. خو الحمدلله موږ به د دې مقابله کوو تر هر حد پورې به دې پسې څنګه چې زموږ لیډر نن په جیل کې پروت دی داسې به موږ هم د هغه دپاره د سرفراز خان مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې زمونږ خبرې تاسو د کمرې په سترګه باندې عوام الناس ته رسوي. په دې باندې مونږ ستاسو شکریا ادا کوو. نن چې زمونږ د عوام روتی دي دا سمندر چې ګوره په هر یو سټاپ باندې په هر یو غلۍ باندې زموږ سټریټ موومېنټ روان دی. دا زموږ جلسه نه ده جی, دا زموږ مشر زموږ قائد زموږ مرشد چې کوم موږ ته اډر کړی دی وزیر اعلی صاحب په دا باندې بیا زموږ ضلعي صدر میا عمر کاکا خیل دغه په وینا باندې چې موږ دا ټول مرګري روتیو څه دپاره روتیو د عمران خان دپاره او د هغه د ازادۍ دپاره موږ د خپل حقیقي ازادۍ دپاره روتیو د خپل د بچو د مستقبل لپاره. او دا چې کوم زموږ د وزیر اعلی صاحب را روان دی د دې یو میشن دی چې عمران خان رهایی نن چې زموږ د څومره مرګري راغلي دي یو ځای شوي دي نو زموږ هم دغه مقصد دی چې عمران خان رهایی د عمران خان چې رها شي د خیر سره زموږ پاکستان په هغه باندې دی د پاکستان عوام هغه سره دی د پاکستان مستقبل هغه سره دی.